او خذ تپوس کړو چنی استحاض فلا طهور ما باندې بیماری راځي پاکي غوانا افادو صلات ایموز نکوم فقالوا فرما الله یعنی مپریګه د موز بنا پریګه دی ولی ان ذالک ارقن دا دم ارق دی دا دم د ارق دی ولکن د صلات قدر الايام پریګه د موز په مقدار د ایام د حیض التي كنت تهيزين فيها تستعدتو دغه نمخ کی ثم اغتسلی بیاولام با وصلی مزکوا چلو آسان باب الصفرة والقدرة بغير أيام الحيض. گورا امام بخاری مزاج عجیب دے او تراجم علم د بخاری فی تراجم دے او تراجم د علم نه ډکتی تاسو پرون سبق کې ویلو چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها تا زنانو چې بکلا خپل کرسوفونه د مختلفو الوان براولې ګل ورغین بيدا تپوس کاون حضرت عائشہ ورتوي چې لا حتا ترین القصه البيضاء نای کی خداو چې د ایام د حیض کې د هیڅ رنگ لره اعتبار نشته لري سو پور چې تاسو د خپل کرسوف چې کم دی د تک کی سپینی چونی غوندنی محسوس کړي نه لیدلې او دې ذکرار الصفرة والقدرة فی غیر ایام الحیض مانس شوا دل ترای قدرت او صفرت خاوري رنگي او زیړ رنگي وینا کې زنانو ګوري دغه سو حکم دی التوی چلوان له اعتبار نشته دی او دلته خود قدرت او صفرت ذکر راغی امام بخاری علیه الرحمت دا احناف تایید کی او ډیر خسته اجتهاد کی په دې ځای کې هغه وی عدم اعتبار د الوانو پیام د حیض کړي او کله چې ایام د حیض ختم شي نو بیا د استحاض د پار کې قدرت کې صفرتي داری او لون خپل کار بکی خو په ایام د حیض کې د الوان اعتبار نشته لري حالت وی چې د حیض په ایامو کې لا اعتبار للالوان او دلته وی او یعتبر الالوان فی غیر ایام الحیض شغب للاستحاض دی انو الصفرة زیړ رنگ او قدرت خاوري رنگ په غیر د ایام د حیض کې دا بسوي دا به حیض نیوي چې ایام د حیض نیوي نو حیض بني او چې کله ایام د حیض کې وي نو بیا به دغه رنگونه حیض حسابيږي مثلا شو جی قربان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا منګ چې منګ به نه غاڼه قدرت او صفرت قابل اعتبار شي په ایام د حیض کې د حیض په ایامو کې دې رنگ لمن اعتبار نه ورکو یو نه حیض بګرځاو یو قول چې دې رنگونو لمن اعتبار نه ورکو معنا په ایامو د حیض کې معنا موږ بدا دانوي چې دا قدرت ته او دا صفرت ته بلکې موږ هر یو لون ته به حیض وي بس دیم د دې باب سره مناسبت بداوي چې لا نعد القدرة والصفرة شيئا یعنی ایام د حیض نه علاوه دی رنگونو لا موږ به حیض نه وي لکه باب سره داشه ایام د حیض نه علاوه دی رنگونو ته موږ به حیض نه وي نو معلومه شو چې په حیض کې د الوان له اعتبار نشته دی کې وی بیا خو په دغه الوانو د دم چې دی دم به حیض حسابو نو لا نعد هذه الالوان في غیر ایام الحیض شیئا یعنی شیئا مراد شیئا من الحیض جی باب عرق الاستحاضه باب دې په بیان دا رگ د استحاض هغه عرق په معنا د عازل چې دای صفت ده نو عرق معنا رگ ده رگ د استحاض یعنی هغه وینا د استحاض چې راځي د رگ نه او د هغه رگ صفت عازل ده عازل ورته ځکوي چې دا سبب د شرم ده جی قربان
وفي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي وقال حدثنا معن بن عيسى عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت 7 سنين فسالت. ګورا حضرت عائشہ زوجہ دا حضرت سیف چدا ان دا فرمای ان ام حبیبہ چوا دا ګورا بعض روایت کې دا ام حبیبہ بنت ابي سفيان خلقو لیکلا او دا د زوجه د حضرت سے وګرځولا لیکن دا ام حبیبہ بنت ابي سفيان نه دا ام حبیبہ بنت جحش لکه زینب بنت جاج د پیغمبر اسلام بیبي وا دا ام حبیبہ د هغه زینبی خور دنو دا خینه د پیغمبر اسلام شو او دا ام حبیبہ چې ونه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ زوجه ده دا ام حبیبہ بنت جحش تیشو خینه د پیغمبر علی السلام زوجه د عبدالرحمن ابن عوف دا بیماره و استحیزت 7 سنین وکاله مسلسل فصالت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلك دیتا پوسو کدا حضرت سیونا پدی بارکی فامرها ان تغتسل حکم یو کو چته غسل کا فقال هذه عرق نو داسیر دم و عرق دے دا ہے استحاض دم عرق دے ہر کلا چې دم عرق شو دا مرض شو عام امراض غوندي لا يمنع صوما وصلاة وما يتعلق الى اخره کنا وكانت تغتسل لكل صلاة اس ګور علماء کرام صلحاء امت منګ ترمذی شریف کې ویلي دي یو حکم داري چې دا مستحاضه چې د حیض نه پاک شي جمع بین الصلاتین بکی او سر 3 غسل بکی او یو داري چې بس غسل به وکي یو او بیا به دغه نرسو د هر موز لپاره خپل دس کی دریم روایت دا هو چې هر موز لپاره مستقل غسل وي خو دې ځنا دی بخاری نه دا معلومه شوه چې د پیغمبر علی السلام طرف نه مستحاضی لپاره انقطاع د دم حیض نه بعد د یو غسل حکم او یا جمع بین الصلاتین په صورت کې د 3 غسلو سارمز د پاره یو غسل مازیګر ماسپخین د پاره بل او ماخام ماستن د پاره بل او هر صلات لپاره غسل دا د ام حبیبی خپل ایجاد ده هغه ام حبیبه بنت جحش چې خینه د حضرت صلی الله علیه وسلم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ورته دا ویلو کنه فامران تغتسل بس غسلو کا یو چې انقطاع د دم وشي لیکن هغه فکانت تغتسل لكل صلاه دې به غسل کو لپاره دار یو موز او دا د خپل احتیاطو او یو قول دادی چې کوم روایتو کې چې غسل لكل صلاه هغه فقط په حق د یوې خزي چایته متحیره وي حیران پریشان نه پوهیږي چې حیض کم دي استحاض کم یو دي اید پارم فقط ته متحیری دی پارو لیکن عام مستحاضو دی پارا نو جی باب المرأة تحیض بعد الافاظه باب المرأة تحیض بعد الافاظه یا باب المرأة تحیض بعد الافاظه باب دې په بیان دې خبرې کې یو خزیلا حیض راشي پس د طواف زیارت نه مصبه کوي ولدا مسله موږ مخکې زې په زې ویله اشارات شو چې د حج په فرایضو کې احرام دی وقوف د عرفه دی طواف رکن دی هغه ته رکن وي زیارت هم حفاظت وي نور واجبات دي چې ودي څوک شپږ وي اکثر ودي
په دې وو واجباتو کې چې کله ته مکه پرېږدې نو طواف وداع وکړي. دا طواف وداع په حاجی باندې واجب دی. البته کې یو خزي طواف زیارت کړی وي فرایض د حج پورا کړی وي هغه نه بعد دې ته حیض لایق شو په دې باندې طواف وداع پاتیو حیض لایق شو لہذا وجوب د طواف وداع ساقط شو. اشاره دې طرف ته ده المرأة تحیض بعد الافاضه ٹھیک شو هغه خزا چې حیض ول راغلی وي پس طواف افاضینا نو سبا کوي دغه سبا راضی خپل وطن ته او حج وشو. جی ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم بن محمد بن عامر بن حزم عن ابي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت ان دا ګره حضرت عائشہ ابي د زنانو خود یو بل پرده نی کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وک چې ځان تیار کړي بسترې خپل سامان را غون کړي صاحب ان شاء الله مدینه منوره لزو. دیکھ شو حضرت عائشہ له یا رسول الله حضرت صفیہ چې دا دغه ته حیض لاحق شو. نبی علیہ السلام غصه ش خفه ش چې حابستنا هيا اوهو دا منګلا د سفر نه منکون کی شو. بیا حضرت عائشہ د الله پیغمبر دې موږ سره طواف زیارت کړي دي ښا ته بیا یې ز پروا نشته زو بیا نو هغه ته اشاره ده حتی اشوی ان صفیه بنت حیینا صفیه بنت حییه اب لورد حیی چوا قد حاضت بیمار شوا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعل تحبسنا شاید دا مې ساروي سفر نه رکاوټ پیدا کړي. عالم تکن طافت ما كنا کله چې تاسو طواف لتلې نو آیا دې تاسو سره طواف نو کړي. معلومه شو دې حدیث نه دا بیا تاسو به ارته جګړه راځي خوستا خدا کې د نور خذو همرا طواف د بیت الله لتانه بغیر لاړ شي نو تلیش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطهرات سره نو دلته نه غوړي ها احمد جزان سره بوزي او تعالی خوب راځي ته کمره کې ودی شي او هغه چې زم طواف لا او پوجګانا په پټنه کې نور له ساته خځوي نای سره په اشتراک کې کلار شي طواف وکي نو خیر دی لاړ دي. هغه د امن زید دلته کې ټول الله والدي خجیم علم تکن طافت ما كنا فقالوا بلا قال فاخرجي بیا زي چیز. مقصد څه شو مولانا چې طواف وداع چې کوم دی نو معنی د سنت واپس نه دی او طواف وداع د خذنا وجد حیسرا ساقط دی. جی وفي قال حدثنا معل بن ياسر قال حدثنا غير عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عباس قال رخص ابن حازم ان تنفر اذا حرم وكان ابن عمر يقول في اول امره ان لا تنفر ثم سمعت يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ګور دې کې اختلاف ته اشاره ده. صحابه کرامو کې دا مسله وا مختلف فی وا دا بتاو د کتاب الحج کې راشي ښا کاکا ابن عباس ابن عمر دا نور صحابه اغي وی چې چونکی دا طواف وداع چې دینو دا واجب دی سو پر چې خزي طواف وداع نی کړی د دې حج نه کیږي دا طواف وداع به کوي الله راضي څنګه ورته او دا راي د ابن عمر ته وو رجاب تاسو نو ک نغیب چې نشي کولای نشیتلې خو چې کله ورته دا روایت ورسېده د حضرت عائشہ به وبارد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیا حضرت ابن عمر اخبل رائے و فتوہ